الله الرحمن الرحیم. محترمو، دغه چې کوم باطل دی نن یقینا هغه ډېر شرمېدلی دی او حق چې کوم دی هغه الحمدلله دغه حق بول بالا سولو. اوس زه اول سر کې شیخ رحیم الله حقانی صاحب دامت برکاتهم ته بیا مبارکي وایم چې د ده مقابل او زموږ د اهل سنت مقابل یو فسادي او شرپسند انسان عبدالخالق سیفي بریلوي چې کوم دغه میشن د سیفیت او د بریلویت د په مخ اخیستی ولو، الحمدلله په هغه میشن کې دی رسوا سولو. دلته چې د کوم دغه میشن بیوي په مخ باندې هغه د دیوبند په نامه باندې دغه کوي او په دا دعوه کې الحمدلله دی وشرمېدی. دلته د دیوبند دعوه کوله، په خوله باندې یې ویل، خلک یې هم خطا ایستل او یو کتاب یې د لیکلی د عقیده ناجیه. نو هغه وخت کې چې د دا کتاب چاپ کړي په هغه باندې د دیوبند تصویر ورکړی ولو. نو دوی ته ما ویل د دوی دیوبند سره څه؟ نو د دیوبند تصویر چې دوی ورکړی دا په دې وجه باندې د په هغه وخت کې دی ځان ترجمان د دیوبند بلی، دا نور خلک یې ګرد د پنجپیریان وهابیان بلل. دا علاقه ډېر زندتنګه وله. الحمدلله دغه ټک ټوک کار چې په ده پسې شروع سولو، نو دی چې کوم دی هغه نن دا دی د رسوایۍ سره مخامخ دی او د دیوبند لوی لوی شیخان او مناظرین چې کوم دي چې کومه دعوا موږ کړې وه الحمدلله پر هغو باندې هغو ټولو د حقانیت مهر ولګوي. بس دا زموږ دپاره ډېره غټه فتحه ده. او بیا دا د مسایل چې کوم دي دا موږ په هغه وخت کې چې موږ د هغو تعین وکړي سرسره کې د یو څو مسایلو تقریبا 40 مسلې ولې نور هم بیخي ډېرې، خو موږ هغه چې دا غټې صراحتا غلطیانې موږ راوایستلې چې هغه دیوبند سره مخالف ولې. نو الحمدلله دارالعلوم دیوبند څخه، دارالعلوم کراچي څخه، نیو ټاون څخه، جامعه اشرفیه څخه، جامعه خیر المدارس څخه، جامعه الرشید څخه، دا ټولو مدارسو د ده دا مسلې رد کړلې او زموږ په حق کې دا فیصله وکړه چې دغه موقف چې دی اختیار کړی دی او دغه د دی دیوبندیت وایي دا بلکل غلط دی. اوس راځم دغه موضوع لره چې دا د دو د شیخ رحیم الله په مابین کې روانه وله. نو په دې کې دغه جناب چې کوم دی څه دروغ ویلی دي. زه هغه دروغ تاسو د ده د کلیپانو او د ویډیو څخه پیشوم، تاسو خپله سوچ پر وکړئ چې دا څونه دجال او مکار دروغجن انسان دی. څه وخت چې د شکست وخوړی، ثالثینو فیصله وکړه چې عبدالخالق پړ دی او شیخ رحیم الله چې کوم دی هغه وړ دی. په دې کې یوه خبره موږ دام لیکلې وه که تر مناظرې پورې د یو طرف لخوا پارونکي کلیپونه وسو، بیا به ثالثین خلکو ته دغه اعلان کوي چې دا سړی د مناظرې نه تښتي، ځکه یې دغه کار راخیستی او دغسې مشکلات یې پېښ کړي او دغه سړی چې دی دا بیا نو پړ دی او دا بل چې دی دا بیا نو کامیاب دی یا وړ دی ناکامه دی هغه کامیابه دی. دغه وروسته د بیا په زور کې رالی دا دجال او دا کذاب انسان څه وویلې، یو خبر یې وکړه عامه کې پاکې چیلنج په شیخ رحیم الله حقانی حفظه الله ته ورکړي. په هغه کې دا ورته وویلې چې زه بیا تا ته ټیم در کوم تر سموار تر ورځې پورې. سبا ورځ پاته ده، نن شپه پاته ده، بل سبا چې د دوشنبې ورځ کېږي. تاریخ څو دی؟ د دوشنبې ورځ کېږي او تقریبا یو تاریخ دی، غالبا به انشاءالله یو تاریخ وي، پهله تاریخ د دوشنبې ورځ یا د پیر سموار ورځ چې بولي. بس موږ دغه ورځ سره ټاکلې وه، د هغه ځای څخه اوس هم حاضر یو. که د مناظرې هغه مخکې د اتوار په ورځ باندې چې څه وخت هغه مجلس او ویډیو کې بیا دغه د وخت د تعین ذکر رالی، نو ده بیا دلته د مناظرې سره د ځان کښلو دپاره دا شرط ولګوي چې خامخا پر 11 بجې باندې یا د 11 بجو څخه بیا به تر 2 بجو پورې، نو د 11 بجو تر 2 بجو په دې مابین کې به ډوډۍ هم خوړل کېږي، مناظره به هم کېږي، لمونځ به هم کېږي. نو دا څو ګنټې پاس شولې
او ماپښین چې کم دی هغه بیا زه ځم د 4 بجو بعد بیا ځم میلاد لره